بسم الله الرحمن الرحيم. باب صفة الصلاة. وليس تروس بوري شرط صلاة بيان شو نو صفة الصلاة سروس بيان د مشروط کوي چې هغه صلاة ده د صفت اضافت صلاة ته کېدل د اضافت د جز ده کولتا صفت د صلاة لکه رکوع سجده وغیره دي دا ټول د صلاة اجزا دي. د صفت الصلاة نه مراد بیان د صلاة دی او کشف ماهیتها دا غي د ماهیت ښکارا کول دي. فائدہ کلی کی د یو شی د ثبوت د بار شپږ شی نه ضروری دي. یو عین د یو شی چې ثابتيږي شپږ شی نه به پکې وي. یو به پکې عین وي. عین ماهیت د شی ته ویل کیږي. پورا ماهیت تلک د انسان د پاره حیوان ناطق دویم رکن دی دا جزء ماهیت ته ویل لکه حیوان یا صرف ناطق تاسو پوهیږئ. او بل حکم دی حکم ویل کیږي اثبات د اثر کم چې شی له ثابتيږي. دا ان شاء الله پیټ کو. څلورم نمبر محل دغه شی دی. پنځم نمبر شرط یې سره. اوم نمبر سبب یې سره. نو راشه ورله صلات عین دی ماهیت د صلات دغه دی او قیام قرات وغیرہ رکوع سجده دا پکې ارکان دي او محل آدمی مکلف انسانی محل دی او شرط ولا تقدم د طهارت دی مخکې چې تیر شو تقدم هغه شرایط باقي کې لکه بدن پاک کپڑے پاکي وغیرہ او حکم نو ویلې چې ادا کړلو فریضه ختمه او چې ادا کولو جایز دی او کنه فساد بکې دی ثواب ورته ملاويږي کنه ټول احکامات دي سره مرتبه دي سبب اوقات دي دې بیان هم تر شوی وخت بګدی غره کې یخ بکې نه ښه. په دې باب کې څلور ابحاث دي. اول نمبر ارکان صلات راته بیانې. ارکان صلات چې د کوم اجزا او مرکب دي دغه بیان کوي. نو فرایض الصلات سته ارکان متوي فرایض متوي شطر مرتوي شطر یو شرط یو شطري شطر مرتوي. نو باقي کې اول نمبر تحریمه ده. تحریم معنی ده جعل الشيء محرما یو شی حرام ګرځول منع. رسول چې کله تکبیر تحریم وای مخکې چې څه حلال او خبري خوراک یو شبل جټولي بزان حرام کړه. تحریمه کې دا تا چې دا د وصفیت اسمیت ته نقل کړي دا یا د وحدت د پاره دا یا د مبالغه د پاره نو یا د نقل لپاره یا وحدت یا د مبالغه د پاره د تکبیر تحریمه تا یا د غیره کې ولی مسمى شول دا مویل. دریم نمبر پدې کې دا خبره کو چې د تکبیر تحریمه دا رکن دی که شرط دی. شیخین وی دا خو شرط دی دا رکن نه دی ځکه شرط د شی نه خارج وي د تکبیر تحریم هم خارج دی. خجی نو به وتول رکن وی د رکن سره منتهیت متصل دی دی بوجه ته رکن ویلو لکه د مون سره بیخي متصل دی. بعضی اصحاب ته زمونږ امام محمد رحمه الله ته رکن وي دا رکن دی. برحال اول نمبر فرائض الصلاه اغا التحریم تکبیر تحریمه ده. دیر پر شرایط دی لګرستو یوایو ښه ورسره مسله دار چې یو سړی تکبیر تحریمه لازده کړي د منځ بچن کوي یو سړی ګونګ دی هغه وڅنګ تکبیر تحریمه تړي. نظمنګ د فقه وقاعده ده الطاعه على حسب الطاقه طاعت د طاقت موافقي. د دې بوجه
ان پړ سړی چې نوې نوې مون لراله او ګون دا دې سره خلق وځي ځکه خلق وځول خو دغه نه دي چې خلق تربي ځان د مشابه کوي دا چا سره چې څوک تکبیر تحریم او یو خلق شونډي خوځي هغه بشان دي ځان کوي دغه شان حکم د قرات هم دی مخکې راځي دیم نمبر قیام دا فرض دی دا رکن دی قیام چاته ویل کیږي اولی تعریف یاد ازدکو نو قیام ان یکون بحيث اذا مد يديه لا ينال ركبتيه توجه جی دا سی ولاړی کنه چې لاس لاندې زوړن کې متوسط سړی یو خدسی ذل یدین سړی یې سیده دی ویله خبره ده دا د قیام تعریف دی چې لاس لاندې زوړن کې غټنو ته نه رسیدا قیام دی او کله سلام دي زولن کې غټنو ترسي به رکو ده د رکو تعریف کې ان شاء الله به وایو تعریف د قیام شو دا قیام فرض دی به یو دغه مسله قیام څومره فرض دی نو بقدر القرات فرض دی بقدر القرات اختلاف را روان دي مفتابه راي پکې دا درې وړ آیاتونه یو وړو کې آیات کې شپږ حروف وي نو اتل حروف په مقدار باندې چې قیام کو نه قیام فرضیت ادا شو تاسو یې سب مولي سي پیږي دا خوب ډیر ورزيار اوس خو نه درځي هجي دوه مسلې بده کې وشولې دریم مسله په قياسي سننو بیانې چې کله سړی قیام کوي نو د خپې به څنګه قبله ته به مخکړې د دوه خپو په منځ کې کومه فاصله ده اقرب خشوع تدا ده اقرب خشوع تدا ده چې څلور غوتی فاصله دي چا ورته مصحف ویلې حضرت مفتی رشید احمد رحمه الله متيوزه کې مصحف ویلې تتمه کې به ترت کړي دي څلورمه مسله اولاد د چې قیام چی دا دی علی قیام بداسي چې قدمان پزمه باندې نو کې اوسله سره په پوند باندې قیام وکړو او یا د اطراف د اصابع باندې د ګوتو بسرونو ولاړو یا یو خپل چته کړی وي پزمه کوا بهم جایز کیږي خدا څنګه ده صحیح مکروه ده که بغیر د عذر یا که عذر به مکروه هم نه ده به ممنوعات جایز کیږي عذر په وجه اور سره پنځمه مسله زین کې دا کې نه وای چې قیام دا په فرض او په واجبو کې یعنی په وترو کې دا فرض دی فرض سنن او نوافل کې نه دی دوا وس مسله دا ده چې شپږ پنځه مسلې وشوي هوایي جهاز کې یا بګاړي کې بچکو نو بیا قاعده ذهن کې نه وای الطاعه بحسب الطاقه نو کچری په جهاز کې روان وي او په ولاړ دي مونږ کول شو سر در ما نه ګرځیدل او ورزیدل نه نو بس قیام فرض دی په ولاړ به مونږ کې او کچری نشو دي کولای ورزیدلی نه به قیام کې خبره انتهي سخت ده هغه کې مسله ده کچری قیام ته د بل شي د پتکیا وهلو باندې کول شوم قیام فرض دی نه به پریدي او که بل شي تکیا ولا نه و نه به چې څومره قیام کول شو مقام فرض دی یو 2 سکند دی قیام کول شو مدام درمانه فرض دی هغه نه پس کینا راسي بدی همدغه شان مسله د ټرین د نن سبا غاړو ده ندی کې مونږ ویلو کې سلیم مون سټیم راشي نو په دې غاړو کې ټرین کې خصله ودرېدل شي غاړو کې ودرېدل هم نشي هم بس کې ودرېدل شي نو دلته د سی وایي چې قیام ممکنو نو بس قیام بکې مونږ بکې او که ممکن نو قیام فرض دی نو صبر وکړه کله چې غاړې ودرېږي مونږ ته به مونږ کې او کنه ته پته مونږ ټیم تیریږي نو الطاعه بحسب الطاقت بس به بناس سمانی وکړه او دغه شان د قبلي حکم هم دی خو به یو قاعده دی چې وزر کړه د بندګانو د طرفې یاده بکې دی وجنه واپس یاده کې تاسو په شولې بل مسله ورسره شپک شولې او مسله ورسره کرسي د مونږ ده د بخت توجه سره واوري خلک کرسو کې مونږ کوي انت اول یو څو قاعده ذهن کې کینه وي مونږ به تیر کله استبتالي کړي و مسله دا چې قیام فرض دی مونږ ویلو ته څومره دي طاقت وي
کبه چې تکیا وې کنه هم فرض دی او کنه لکټي مدرده لشي هم فرض دی یو مسله دیم پزمکه باندې سجده لګول دم فرض دی ورسېدلې بي پزمکه سجده لګول څه مطلب دا کوم د کې ته ګوټنې کې دي سجدي د پاره د دې یو کوم د کې چې سرک دی دې کې یو لويش نه زیاته فاصله نه وي سجده فرض دا غځې باندې لګول تاسو پوه شولې وسره شي که وسره په کرسي کې مونږ کې اجازه تو شته کنه نو قیدونه بلګو که په قیام باندې لک ټیم قادر او ټول ټیم په کرسي کې کنه سلمون ځنه کیږي ورسېدې بي او که په قیام قادر نه و بس به سیده کرسي کې کنه استل شي به بس سجدي لڅ کوي نو که بس مکه باندې په سجده کولو قادر و نه به اشاره کارنه ور کوي او کرسي سره چې کوم تختای نمایي کنه تختای نما باغې باندې سجده کارنه ور کوي ځکه بس مکه قادر باغې څنګه ها که بس مکه قادر نه دی نه به خو د اشاره حکم دی نو به کچري باغ تختای نما باندې سجده لګول دي اشاره کار ور کوي به اسی حکم دی اشاره دی نو څه ترتیب سره متوجه شي کې وسړې په قیام باندې قادرې مسله زده دا اوس چې څه ما هغه ته په قیام باندې قادرې دا مې پوره ونه ویلو قیام باندې قادرې څه مطلب دی ته تعریف څه دی یعنی د قیام په وجه باندې د ضرر شدید د درد شدید نه لري چې برداشت کولای نشي او قیام دا سم نه دی چې ودري ګډاري را ورزيږي دا قادر دی او یو ډاکټر وته نه دی ویلي چې لکه د قیام په وجه باندې ست بیماری کې توالت راځي یا د بیماری زیاتیږي دې صورتونو کې قادر دی نو وس کچره د قیام په وجه درد شدید یا قیام بالفعل کول نه شو ورزيدلو یا قیام چې ډاکټر وته ویلي توالت د بیماری راځي او یا کیفیت کی بیماری زیاتیږي په دې صورتونو کې په قیام نه دی قادر اوس کې نستل شي اوس پوه شولې نو اوس مسلې دراشي مسله دا شوله د خلک کرسو کې منځونه کوي تاسو به داسې مسله بیانوي به که څوک په قیام قادر ای په کرسي کې منځ نه کیږي کاغه تکیا سره قادر ایم نه کیږي او کلیک ټیم قادر ای مکمل کرسي کې کینی منځ نه کیږي او که یو سره په قیام باندې نه قادره نو به هغه ته بناست منځ کول جایز دي خو د کرسي نه بهتره ده چې بس مکه مانی کینی ذکر سلفونه د زمکه د ناستي مسله روانه ده بلکې د نبی له سلام نه بس مکه مانی ناسته ثابته ده په هغه طریقه باندې ناسته پکار ده وای که بس مکه مانی نشم کې سلام لا می درد کوي مداري بشان می ویل نو به دې سکی چې زمکه ولا کوم کرسي داري ځان لفیدا کی تبلیغ والا سره چی هغه کې کینی ځکه دام دغه سره ډیر مشابهت خوري او که بقیام قادر نه دی ازمکه مانی کې نسل نشي نه په اسیو نه بغیر د کرسي نه نه به ورته کرسي کې ناسته جایز ده دې ته په څلورم نمبر کې ذکر الو دریم نمبر کې چې دې مشابهت د چرچ سره راځي هغه کوم کرسي پر دي جماعتونه چې ان سبا ډک دي کرسونه دومره پورې پوه شولې به ازمکه سجدي لاله شي ازمکه باندې سجده باندې پزمکه کې په سجده قادرای به اشاره کارنه ور کوي نو تختنما باندې سجده لګولم کارنه ور کوي سجده په کرسي کې نه کینه ټیک د مونږ کوا سجدي له باقاعده لاندې او کچري پس سجده پزمکه لګولم نه دی قادره نه به اشاره کار ور کوي نه به اشاره دی کوي کنه تختنما ته ضرورت دی خلاصه دا چې د تختنما سي بزول شریدات په یو غټ ډنګي وې کټې دي کوي نه د سجدي کار ور کوي نو ته به اشاره کی ضرورت راځي نو چلے ایو مسله ده چې د تختنما د ګټنې نه یو لويش تفاصیل نه بکم فاصله کی نه که باغی باندې به پس مکه سجده کولای شو باغی باندې سر ولګي نه به سجدي کار ور کوي دغه صورت کی خدا سيني کنده خو به خبرې ده فزولي مخکې راځي
به ورپسې بیان د قرات دی تحریما قیام قرات نو قرات مطلق قرات فرض دی به صرف د صورت یا صرف د فاتحه هغه به واجب دی ان شاء الله به وایو څومره فرض دی هم وختي ویل مفتابه را اداره چې کم از کم وړ درې آیاتونه او یو وړو کې درې آیات کې شپږ حروف نو اتل حروف جوړيږي ادنا ما تجوز به القرات مفتابه را موافق څومره دی 18 حروف دي ښا یو غټ آیات 18 حروف پکې هم صحیح ده سلورم نمبر رکوع ده رکوع څه تعریف دی هو انحناء الظهر ظهر ده که ظهر ده هو انحناء الظهر بحيث لو مد يديه نال ركبتيه ورید رکوع تعریف کړال چې ظهر دومره کګه کی چې لاسونه غټنو ترسي د سره په فرضیت د رکوع شي البته صحیح رکوع دار چې سړی املا بیخي برابر کې نه سر خته یونی سر اوچت املا خته کسر خته املا اوچت به خرب شانی حدیث کې تمن راغلي وو حیواناتو تشبیه حدیث کې بیان راغلی د وو حیواناتو تشبیه مونږ کې قرغه پشان ټونګي وال مسپی پشان په جلوس کې جلسه کې قاعده کې کېناست وغیرہ ګورئ ته او کې وسړې پناست مونږ کې اشاره کوي رکوع د پاره نه به بچ کوي نو وکړ دا چې دا تندې چې د رکبتینو سره مخامخ کې سر دومره ټیټ کی او رکن د رکوع څومره دی بس تعریف د رکوع په صادق را له اطلاق د رکوع په کېدل ټیک د مطلب بقدر یو تسبیح د رکوع په حالت کې وګډنو د لاس رسیدل رکوع وشوله څلورم پنځم نمبر سجده ده سجده څه تعریف دی او وضع بعض الوجه على الارض مما لا سخريه فيه د مخ بازي سبزمکه کې خودل چې به توري سخريه نه اسی خندنه نه څه مطلب کوس یو سړی صرف زنک دی یا د یو مخدا یو سیټ دی یا د مخبل سیټ دی سخريه ده نه بازي سینه مراد رسوبرا شي پوز او تندې دی دا بګدي بهرحال خط ذقن او صدع دا کګدینه سجده بنه کیږي دا ټول به داخل دي مخ کې دي کې ضروري به کېدار چې تندې بګدي هو که صرف دا وبینه ده کافي خجی شپږم نمبر قاعده اخیره ده قاعده اخیره چاته ویل کی هي التي تكون في اخر الصلاه قاعده اخیره د مونږ په اخیره کې چې کوم قاعده اخیره ته وینو که 2 رکعات یې کې کوم قاعده د 2 رکعاتونو پس هغه اخیره ده کدرې رکعات دریم رکعات نه بس قاعده راغه اخیره ده او کڅلوري دویمه قاعده چې هغه به اخیره تاسو په شولې ما ته بلغوک دی ښا دا بده کې یو مسله شوله بل مسله بده کې دا چې قاعده اخیره څومره واجب ده نو مقدار تشهود عبد او رسول او پوری چې څومره مونږ ویل کیږي دومره ټیم ناس ته دا فرض ده فرض کا څو مسلې شولې دوا درېمه مسله ده د قاعده اخیری فرضیت ما ته ثابت کا د اعتراض جواب جوړ کړي اعتراض زره چې دا خود عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د حدیث نه ثابتيږي او خبر واحد دی اذا قلت هذا وفعلت هذا فقد تمت صلاتك ما تلکبر ګوري خبر به وکړي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د حدیث نه ثابتيږي خبر واحد دی او تاسو حکم د چاور کو درجه د فرضیت نو قانون خدای چې فرضیت بالا ثابتيږي توجه جي چې هغه قطعي الدلالت قطعي الثبوت باندې ثابت شي د دلایل څلور قسم دي تاسو به ویلي یو قطعي الدلالت او قطعي الثبوت وي دویم قطعي الدلالت ظني الثبوت وي او دریم ظني الدلالت قطعي الثبوت وي او دریم ظني الدلالت ظني الثبوت وي مجموعي تورسو شو قطعي الدلالت قطعي الثبوت قطعي الثبوت مطلب د قران نه ثابت یا د حدیث متواتر نه قطعي الثبوت قطعي الدلالت مطلب ظاهر وي نسبي مفسر وي محکم وي نه په خپل معنی کې قطعي دي مفتابه راي ده او به قطعي الدلالت قطعي ظني الدلالت قطعي الثبوت
په دې سره فرضیت ثابتېږي دی اول نمبر سره کا قطعی الدلالت قطعی ثبوت سره او که قطعی الدلالت وی ظنی ثبوت وی یا ظنی الدلالت وی قطعی ثبوت وی ظنی اولم څه ویل قطعی الدلالت وی ظنی ثبوت وی لکه دا حدیث چي دی صحیح د معنی صحیح د عبد رسول پوری مونږ پوره کیږي خزنی ثبوت دی خبر روایت خزنی ثبوت وی پدې باندې یا قطعی ظنی الدلالت وی قطعی ثبوت وی لکه قرون هذا خستل مشترک کی و معنا خستل دا ظنی الدلالت دی قرو دلالت په ځمانه ظنی دی او ثبوت د قرو چره قطعی دی نو قطعی الدلالت ظنی الثبوت ظنی الدلالت قطعی الثبوت سره وجوب ثابتی کی فرضیت نه رسې دلته اعتراض راځي به دلته خو ظنی قطعی ظنی الدلالت قطعی الدلالت ظنی الثبوت دی ته څنګه قاعده اخیره فرضیت ثابته په سوال پوه شولې جواب اور مرسم اصل کې دا قاعده چې دا کنه دا منګه دې حدیث نه ثابتو بلکې دا موږ د قران نه ثابتو الله په قران کې فرمایي واقیموا الصلاه او اقیموا الصلاه مجمل له وس مجمل چاته ویل کېږي دې تم وکې دینو نو مجمل ویل کېږي وهو ما ازدحمت فيه المعاني فاشتبه المراد به اشتباها لا يدرك الا ببيان من جهه المجمل درته خلاصه ما او ما دا غلط استویل کېږي یو چې بده کې ازدحام د معنی ورشي کم از کم دو معنی پکې راشي یو لفظ دو معنی لکه مشترک اگر که معنی جمع نه کم از کم دو معنی دو جزء هغه لفظ استویل کېږي چې کم از کم څو معنی دوا او به پکې کومه معنی مراد ده نو مراد پکې داسې مشتبه شي چې هیڅ پته نه لګي درې ها الا به پته لګي چې چا اجمال کړي غدر ته بیانو کې به پلان کوي معنی مې مراد ده مجمل تعریف زده شو هغه لفظ ته ویل کېږي چې معنی پکې ازدحام راشي داسې ازدحام چې هغه کې مراد مشتبه شي واضحي کې والا چې کړي مجمل بیان وکي دا مجملی ښه به د مجمل حکم دار دي حکم په لګولې دي مجمل حکم چې دې کې به موږ توقف کوو ترڅو پورې چې معنی نه واضح شي هغه پورې عمل نه کوو د عمل نه به توقف کوو عمل نه کا البته د حقیقت عقیده بساتو حق دې چې څم د الله مراد دې حق دې او درم مجمل بیان ته انتظار کوو کا بیان کو به باقي ختم شي لکه وحرم الربا کی نبی اسلام بیان وکړو شپږ شینو کې اجمال ختم شو تاسو ماته متوجي شي پوه شولې بده پوری وست قاعده اخیری ثبوت د چانه وشو مجملنا اعتراض څه کړو قاعده اخیری ثبوت د قطعی ثبوت ظنی ثبوت قطعی دلالت نشوي دي دا ټیک نه دي نو موږ ورته وایو بھائی ثبوت د قاعده اخیری چې دي فرضیت دا د قطعی دا د قران نشوي دي خدومره دا اقیم الصلاه کې مجمل او حدیث داغه بیان وکړو او قانون دا دی چې کله د مجمل بیان په خبر واحد سره وشیم نو حکم نسبت به خبر واحد ته نه مجمل تکو دا یو قاعده ده چې دو دلایلونه حکم ثابتي کې قوي دلیل ته به نسبت کړای او قاعده ده نوس قاعده اخیری دو شی ثابت شولا یو د خبر واحد نه هغه بیانو نبی له سلام اقیم الصلاه ویلی وخپل اجمال ختم کو حکم کې مولا ویلی کنه توقف بکو حقانیت عقیده بساتو د مجمل بیان ته به انتظار کو نبی له سلام مجمل د اقیم الصلاه غمن ته ویلو او هغه خپل بیان وکړو لکه ان شاء الله بلکې راته تیر شوی رأس ولا خبره کې شو التم دا بیان نو کړه کنه التم وعده کړي و نو سم وکړلو تاسو خبره پیږي نو سه نسبت د حکم به خبر واحد ته کو مجمل القرآن ته به کو جی مجمل القرآن ته به کو ځکه قوی دی نه قرآن سره ثابت شو نه به حدیث سره دا خبره ختم شوله
وما زاد على ذلك فهو سنه د دې نه چې کوم زیتی دی به سنت ویل کدي کې واجبات هم دی وینا سنت مراده ثبوت به سنت نشوي او ځینې به کې سنت هم دي بحث ثاني کې کیفیت اداء الصلاه الى انتهائها توجه جي وصلت المنس بیان کوي منس کو د خیره ودريګو اخر ته به رسو نو واذا دخل الرجل في صلاته كبر بي الله اكبر بوي دي ته ویل کېږي تکبیر تحریمه د دې تکبیر تحریمه د لپاره شرایط دي اول واوره د نیت سره به یو ځای تکبیر تحریمه وي دې کې به خبره کوي ان شاء الله دویم په وخت د تکبیر تحریمه کې قیام فرض دی دا تکبیر تحریمه په ولاړه وي کب رکوع ته جوکشوي یو به تکبیر تحریمه کې به منځ کې سره داخل نشولې شرایط واوري ښا نیت به وي ور سره او دا تکبیر تحریمه په قیام کې وي دوا او دومره په تیز आवाज به چې کم اس کم خپل واوري دا اصل کې یو مسله روانه ده به وایو چې خفي قرات څه ته ویل کېږي نو مفتابی را اداره چې کوم سم خپل اوري اگر چې مفتی رشید احمد ابراهیم الله وی چې نو وس دنه چلنجه جوړیږي د کوم دویمه را اداره چې بس جبه شونډې په خوځي بس دا کافي د خپل اوري کنه اوري نه به دا شرط ختميږي واپس څلورم څوک په عربي ویلو معنی قادر او عربي کې به وي پنځم تکبیر تحریمه کې چې کوم الفاظ دي ابا خالص د الله د تعظیم د بار الله جل شانو تعظیم د بار وی دې بیان روان دي شپږم نمبر چې کې به څه قسمه غلطي نه وي غلطي به کی وي نو هغه وایو لکه صبر وکاو علامه شامی تحتوی ټول د شرایط لیکلي دي اوس مسله دا ده چې تکبیر تحریمه کې نیت به ورسره نیت نو سوال دا دی چې نیت به کوم ځای کې دې کې اختلاف نشته بس دا خبره ختمه کوي یو ځای به وس نیت بم کې او تکبیر تحریمه هم کې کله نیت لګ مخ کې او تکبیر تحریمه وروسته کې هم څه خبره نشته موږ نیت کې خبره کړې وکړه سب زین کې نیت هم څه ویلو چې ته نیت دی وته منافي صلات کار دی نه دی کړی دا نیت کافی دی دومره قران کافی دی ورفع يديه بل مسله دار چې لاسونه بوچته ودلته نو رفع اليدين کې دی وی والكلام في الرفع في اربعه مواضع اول اصل درف به وقت به كيفيته به محل اصل درف حديث عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر زين حديث ته نبی علیہ السلام فرمایي لا ترفع الايدي الا في 7 مواطن او بدغه وو مواطن کې یو د مشمره لري تکبیر د افتتاح وقت سره وسوګري دا لاس به کله اوچته ودی کې درې راي علامه شامی ذکر کړي یو دار چې الله اکبر ولوي لاس رستو چت کې دا کمزوري راي ده دوی راي ده چې دواړه یو ځای وکي الله اکبر او درې راي ده چې اول الله سوچت کې رستو الله اکبر وي دق راجح راي ده صاحب د هدايه په دې کې اصل لیکل ان النفي مقدم على الاثبات دا لاسونو چتول دا نفي ده ارض سلان شاده ورزول الله اکبر اثبات ده او نفي په اثبات معنی مقدمي تاسو پیږي دا تقریبا دا طرفین راي ده مفتابه ده مخکې راځي او القول الصواب کیم دی راجح قول کے مطابق رفع یدین کو مقدم کرے گا یعنی ہاتھ پہلے اٹھائے گا اور تکبیر بعد میں کہے گا القول الصواب ورفع یدیهما التکبیر خجی منګ ویلو تکبیر کې څلور دي کنه دوه خبرې مو کړلې اصل وشو وقت وشو کیفیت څه ده نو حتی یحاذی بهما بابهامه شحمتي اذنيه دا ابهامي ګوتې بدل ته ولګي دي غوګونو نرم سره او د لاسونو دا تلې چې ګوتې دا ټول مخ په قبله ته کې دا پکې خطرې قدا او ګوتې په کلاوي مفتوحتين الى مضمومتين چې ټول قبله طرف ته شي محل سره خدای کې هم لګه خبر وګو
لاسونه کم ځای پورې وشتو زمونږ د حناف رایدار چې دا غټه ګوته چې دا د وخت د نرمه سره برابر شي نو حدیث کې مړو د وګو پورې راغلي وګونو پورې راغلي سره پورې راغلي نو بدري وړو عمل راځي دا سر ولا اوچتي ګوتی چې دا به سر برابر شي دا غټه ګوته چې دا به به همي سره او دا تله چې دا به وګو سره برابر شي په ټولو عمل راشي دلته صاحب د هدايه اصل لیکل الاصل ان رفع اليد لاعلام الاصم رفع د ید سره باري ډیره بار چې ګم ته په دولږي چې لګنې ته وتړلو هغه د دلته نه لګي امام صاحب درلې کنه دی د دلته لګي خیالم دې کرم دې مخکې راځي فإن قال بدلا من التكبير وس الفاظ تكبير تحريم را بیانې نو ما تلک برو ګوري بي تشبه برو ګوري نو الفاظ تكبير تحريم چې دي درې قسم دي بلکې دا سی بو وایو سید دا چې لفظ جلالی الله مرسلوی دا اسم دی او به مفتابی رایدار چې دې سره وایو صفت د الله د صفاتونو مرګره کې علاوه پوره کیږي نو کچا صرف صفت ویلو اجل اعظم وغیرہ اکبر وغیرہ نو سید دا چې دا شارع نشو په دې اجماع ده کومس کې شروع نشو یعنی تکبیر تحریم نه دی ویلي اسم وسره نشته او کچري لفظ د الله جلالی ویلو بغیر د صفته امام سے وې دخول صحیح دی که تعظیم بکراله امام محمد رحم الله و نه دخول نه صحیح کیږي صفت به ور سره وي بهتر بدای چې لفظ د جلالی و اسم ور سره صفت هم وي به بده کې اختلاف د صفت ور سره کم کېدل شي نه د طرفینو مفتابی رایده به کوم صفت چو د تعظیم د بار او سره کافی دی الله اجل الله اعظم الله الرحمن الله اکبر الف لام سره کې صحیح بهرحال صحیح دی پیرا صحیح امام یوسف رحم الله وی سلور الفاظ صحیح دی الله اکبر الله الاکبر الله کبیر الله الکبیر بس تا سلور صحیح دی نه علاوه ندی فإن قال بدلا من التكبير الله اجل او الاعظم او الرحمن او الرحمن اكبر اجزا عند ابي حنيفه رحمه الله ومحمد وقال ابو يوسف رحمه الله مفتابي القول الصواب كده لا يجوز الا يقول الله اكبر او الله الاكبر او الله الكبير او الله هو كبير هجي كچا شروع کړل لا اله الا الله سره یا الحمد لله یا سبحان الله یا تبارك الله نبي بده حکم وي طرفين وي بس سيده لفظ الله مشت صفته مو سره ده ټیک شو امام یوسف رحم الله وی کچری تکبیر ویل شي نو سره په څلور الفاظو صحیح کیږي نور مې نه صحیح کیږي کني شو ویلې به له خبره ده او کچا په فارسی کې ویل هلن کې عربي ویل شول نو به تکبیر تحریمی یا قرات مو وایا فارسی کې ویلو نو بده کې د صاحبانو رایدار نه صحیح کیږي عربی کې به وی چې عربي ویل شي عربي کې به وی تاسو په خبره پوه شولې امام سے رایدار چې نه جی کباربای معنی قادر ایم فارسی کې ویل شي دا اختلاف په قرات کې دی زموږ اصول فقه یو بل مسله ده قران د نظم او د معنی نوم دی کسر د نظم نوم دی او کسر د معنی دی دا تاسو ویلي درې راي دي صحیح مفتابی راي ده قران د نظم او د معنی دواړو بشری نوم دی صرف نظم هم قران نه دی صرف معنی هم قران نه دی دواړه وي اڅوک چې وایي صرف معنی قران دغه د امام صاحب د فتوی نه دلیل نسی لکه په ځان پوهه کوه چې ګور امام سی وای فارسی کې قرات کولای شي یا تکبیر تحریمه عربی قادر ایبم معلومیږي چې صرف د معنی نوم دی ځکه فارسی کې همانه د الفاظ نشته نظم نشته د عربی په یو ګو سره کنه مثبت څه کو امام سی فتوی سره څه کې جواب داري مولوی سی امام سی نظم او معنی دواړو تک قران د نظم او معنی دواړو نوم ګرځي دغه شان تکبیر کې به مانم وي د الله د تعظیم جل جلاله ور سره وسم وي الفاظ بم د عربی وي دومره د چې نظم رکن غیر لازم غني رکن غني غیر لازم د کله کله فوت کیږي لکه کلمه کې اقرار باللسان رکن لازم دی کنه دی خو په وخت د اکراه کې دا رکن دی غیر لازم دی فوت کیږي خیر دی
دغه شان چې کله وزرو نو به نظم چره کنه دا رکن غیر لازم دی لري کولم شي وزر سره ولی امام صاحب قرات اجازه فارسی کې ورکړې یا تکبیر تحریمه فارسی کې غوي وای خلک دوه قسمه دي نور الانوار کې دي یو هغه دي چې هغه فصاحت او بلاغت باندې پويږي نو هغه په عربی کې شروع شي فصاحت او بلاغت ته به فکرې الله دهان الله جل شانو به دهان کړي او دماغ دي چې هغه په فصاحت بلاغت باندې پويږي نه د قران د نظم پورا حق بادانه کی دا وزر دی لہذا فارسی کې دی کوي نو رکن دی غیر لازم دی اوس په دې څه دلیل دی چې امام صاحب نظم ته رکن وي غیر لازم وایي جی حایزه خزه نفاس والا د غشان جنوب سړی که صرف ترجمه لولي لوستل شي امام صاحب فتوا ده الکه حایزه خزه وای جنوب سړی دا قرآن نشي لوستل دلته ولي وي دلته صرف معنا ده کنه نو که قرآن صرف د معنی به اجازه به ورکوله نظم سره نشته نو ویلوله ویږي په معلومه شوله امام صاحب ته رکنی غنی غیر لازم ورته وي او د ټولو نه چول دا دی کنه عبد الحی لکنوی رحم الله په ډیر عجیب نوم دی عبد الحی لکنوی رحم الله چې دی جامع صغیر معنی شي کړی دا شرح کړی دا هغه کې لیکلي امام صاحب د قول نه رجوع کړی دا بھائی فارسی مرسی کی کار نه کی خب مزیدار به پاره بای کی که تکبیر تحریمه دی او که قرات دی مخ راځي کیفیت د وضع یدینو طيب كيوایو ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى ويضعهما تحت السره خلاص غسلاس لاندې کې خلاص بدبره کې لاندې د نوم نه به وتړي په دې کې څلور خبرې دي وضع سنت د کنه ده صفت د وضع به څنګه کمزې کې به تړي کله به تړي اما الاول فعند علماءنا د زمنګ د علماء په نظمانی نه تړل سنت دی موږ ته نه تړل وایو تاسو ویږئ کنه حضرت علی رضی الله عنه حدیث نقل له صفت سره امام مالک سی وایي چې چاله ځوان کوم ټیک ده صفت د وضع به سوي هغه اخذ دغه طریقه ده تاسو ماته لګو ګورئ دا خلاص تله چې د غسلاس په دې مړون باندې به کیدی او دا قچه ګوتا او دا غټه ګوتا چې دا باندې مړون نتاو کی او دا درې ګوتی به بدی غسلاس په مړون باندې سخوري کی او که شاده دوه ګوتی قچه ګوتی سره چې کوم نږدې ګوته دایم ته تاو کړه دا دوه خوري کلم ټیک ده او به وضع به کوم کې کې د نوم لاندې به دي او کله به وسنید به کله تړي نو بده کې اختلاف دی د امام محمد رحم الله رای دا ده چې کله قرات شروع کوي الا باندې تړي هغه پورې بنوي خو د شیخین رای دا څنګه چې الله اکبر تکبیر تحریم وای سبحان شروع کوي ډایرکټ باندې تړي دا مفتابه ده او دې کې قاعده ده ان كل قيام فيه ذکر مسنون هر هغه قیام چې باغی کې مسنون ذکر وي التبلاس نیت بتړل شي حکم کې چني نه بدل ذکر مسنون شته کنه سبحانك اللهم لہذا نیت بتړي پدې به بس کو یار